سلام 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 شهیدا ستا شجاعت او ستا کیپټن کرنل شیرخان شهید په 1 جنوري کال 1980 کې د ثوابه ضلع په نوي کلی کې پیدا شوی وو چې اوس د هغې کلي نوم کرنل شیرخان دی. کیپټن کرنل شیرخان په 4 ورونو خویندو کې د ټولو نه کشر وو. د دوی د والد صاحب د پاک فوج سره ډیره مینه وه، نو د دې وجې نه په ماشومتوب کې د دوی نوم سره د کرنل اضافه کړې وه. د بدقسمتۍ نه کیپټن کرنل شیرخان د 8 کالو چې مور بیبي وفات شوه، د دوی روزنه او پالنه تروریانو او چاچیګانو کړې وه. د دوی خاندان یو اسلامي خاندانو، د دې وجې نه کرنل شیرخان په مکمل توګه اسلامي تعلیماتو باندې عمل کولو. کرنل شیرخان چې کوم دی نو د ماشوموالي نه ډېر تابعدار او فرمانبردار ماشوم و. هغه نیکه په 1948 کې د مجاهد په توګه باندې هغه تللی و کشمیر جهاد کې شریک شوی و. چا چې د هغې هغه کمانډ کو مشري کوله نو هغه نوم کرنل شیرخان و. کیپ هغه کرنل او شیرخان نوم، نو هغې نه هم د موږ هغه نیکه څه انسپیریشن واخیسته، جذبه او پکې پیدا شو چې یاره زما هم یو بچی د خاندان کې داسې وي چې هغه هم دې رینک ته ورسي. د هغه نوم چې دی نو کرنل شیرخان او رینک یې کیپټن په فوج کې. موږ په ټولو ملګرو کې موږ له واته 9 کسانو په هغه ټایم کې چې په هغې کې څو افیسرز دي، څوک په څو شعبو باندې کار کوي. خو کرنل شیرخان په دې ټولو کې چې ونو دا ډېر زیات سټوډیس و. کیپټن کرنل شیرخان د ګورنمنت کالج ثوابه نه د 12م امتحان پاس کړو او د ایرمین په تور یې پاکستان ایئر فورس کې شمولیت اختیار کړو. د کیپټن کرنل شیرخان د بهادرۍ او نرتوب منښته هندوستاني فوز په خپله وکړه. د شهادت نه وروستو څو هندوستاني فوزیانو د دوی د لاش د بې حرمتۍ هڅه کوله، نو د هغوی یو کمانډنټ افسر هغوی منع کړل او ویل یې چې دا د یو بهادر ځوان وجود دی او د دې بې حرمتي په یو قیمت هم نشي کولی. د شهادت نه وروستو په 14 جولای د پاکستان په جنډه کې د کرنل شیرخان جسم په عزت سره پاکستان ته حواله کړی شو او د دوی په دې بهادرۍ د پاکستان لخوا دوی ته د پاکستان د ټولو نه لوی فوزي اعزاز نشانه حیدر ورکړی شو. 7 جولای 1999 باندې زی نیوز باندې یو خبر راو. زه خپله سیټل وم په اماراتو کې او د بزنس سلسله کې هانګ کانګ له تللی وم. ما ته چې کله پته ولګېده چې بهی کرنل شیر نوم یو ځوان، نو دا نامه داسې یو یونیک ونته کې وایي چې یاره ما وایي چې دا بل څوک کېدی نه شي. ایوارډ دا ته ما وختي وموي، خلک به وایي چې دا د سرو دی، خو بچې دا د سرو نه دی، دا د بپرستوب د ګولۍ نه جوړ شوی دی او زما په کور کې پروت دی او د کرنل شیر په سینه کې د بپرستوب ګولۍ وړي دي ځان ته.